بسم الله الرحمن الرحیم. زه هدایت الله ناصری یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. څرنګه چې په مخکې درسونو کې موږ او تاسو د بې تفاوته منحني مو ولوستله او همدارنګه د بې تفاوته منحني هغه نقطې مو ولوستلې چې په کوم کې کوم یو توکی د لاسه ورکول کیږي او همدارنګه په مقابل کې بل توکی په لاس راوړل کیږي. نو او د هغې د تعویضي نرخونه مو ولوستل چې هغه نهایي نرخ د تعویضي چې د یو په مقابل کې بل له لاسه ورکوي د هغې هغه مو ولیدل. کله چې موږ او تاسو وګورو چې د هغې دپاره فرمول ولیکو نو څنګه فرمول لیکو نو موږ او تاسو ویلی شو هغه نسبت چې یو مصرف کوونکی د یو توکي لپاره نو په هغه وخت کې حاضر دی چې یو توکي لپاره بل توکی تعویض کړي نو د هغه توکي سره د بل توکي باندې مبادله یا تبادله یا هغه د لاسه ورکولو په توګه باندې نو موږ او تاسو د هغې دپاره فرمول لیکو چې مخکې مو ولوستل چې عموما د انګلیسي په لومړني تورو باندې راځي چې انګلیسي لومړنی تور یې څه شی دی ام آر او همدارنګه اس دی چې ام آر ایس څه معنا ده؟ ام آر ایس مطلب یې دی مارجنل ریٹ آف سبسټیټیوشن، یعنی هغه نهایي تعویضي اندازه د هغه نهایي نرخ د تعویض چې دی نهایي نرخ د تعویض په دې ډول باندې ښودل کېږي. نو کله چې موږ او تاسو د توکو اندازې ښیو نو موږ او تاسو ویلی شو چې هغه تغییرات چې په وای توکي کې راغلي دي پر هغه تغییراتو باندې چې د ایکس په توکو کې راغلي دي نو دا یې فرمول شو. یعنی کله چې نهایي نرخ موږ او تاسو معلوموو نو موږ او تاسو به هغه تغییر د وای توکو کې پر تغییر د ایکس توکو کې نو کله چې دا تغییر موږ او تاسو معلوم کړه نو دلته موږ او تاسو مخکې درسونو کې هم ولوستل چې د مطلوبیت سطحه باید یو ډول پاتې شي. یعنی مطلوبیت سطحه چې یو ډول پاتې کیږي نو موږ او تاسو ویلی شو چې د یو جنس په مقابل کې چې بل جنس یې لاسته راوړی وي هغه اندازه د یو بل سره مصرف کوونکي ته بې تفاوته ده او هغه کوم توپیر ورته نه لري او مساوي د صفر سره ده. نو کله چې دا موږ او تاسو ویلي وو دا موږ او تاسو په ګراف په فرمول کې وښایو نو موږ او تاسو وایو چې تغییرات د وای په توکي کې چې مطلوبیت موږ او تاسو ویل ضرب در مطلوبیت موږ او تاسو ویل چې هغه څنګه وي تغییر نه وي خوړلی د مطلوبیت سطحې سره مساوي وي. نو دلته د مطلوبیت موږ او تاسو مطلوبیت خو نهایي مطلوبیت په ام یو سره یا مجموعي مطلوبیت په ام یو سره وښیو. ام یو د وای توکي دا جمع کوو د تشي سره تغییرات په ایکس توکي کې ضرب در هغه نهایي مطلوبیت د ایکس توکي او دا مساوي ده د تشي سره د صفر سره. دا چې کله صفر سره مساوي شي نو موږ او تاسو ویلی شو چې هغه اندازه د وای توکي چې د ایکس د توکي په مقابل کې د لاسه ورکړې ده هغه څنګه ده سره مساوي ده. کله چې موږ او تاسو ته دغه اندازه لاسته راغله دغه فرمول لاسته راغی نو دې فرمول په اساس باندې موږ او تاسو لیکلی شو چې موږ او تاسو لیکلی شو چې دا صفر له منځه ویسو وائی کی تغییر ضرب در هغه نهایي مطلوبیت د وای توکي دا مساوي دی په خپله باندې دلته د منفي علامه ده ځکه چې د مساوات نه خواته اوړو په ریاضیکي شکل باندې. نو موږ او تاسو ویلی شو چې تغییر د ایکس په توکي کې ضرب در نهایي مطلوبیت
د x توکي دا دواړه سره څنګه دي مساوي دي. کله چې دا دواړه سره مساوي شو نو موږ او تاسو کولی شو چې دواړه طرفین په دې کې ضرب کړو چې موږ او تاسو له یو ثابت عدد په لاس باندې راشي. نو که چیرته په دې عدد کې موږ او تاسو دواړه طرفین ضرب کړو نو دې ته موږ او تاسو لیکلی شو او دې خواته هم کله چې موږ او تاسو ته دغه په لاس باندې راغلل دغه فرمول په لاس باندې راغی نو د دې فرمول څخه موږ او تاسو ته نهایي فرمول کوم یو فرمول لاسته راځي یا کوم فرمول لاسته راځي نو موږ او تاسو د دې په اړه باندې لیکلی شو چې ولیکو تغییرات په وای په توکي کې همدارنګه پر تغییرات د x توکي کې دا مساوي دي هغه نهایي مطلوبیت د x توکي پر نهایي مطلوبیت د y توکي نو کله چې موږ او تاسو له دا په لاس باندې راغله چې نهایي مطلوبیت د x توکي دا چې سره مساوي دي مخکې موږ او تاسو ویل چې MRS په خپل باندې څه دی MRS د x او y توکو هغه تعویضي نرخ دی. نو هغه تعویضي نرخ د دې سره مساوي کیږي چې دلته موږ او تاسو x او y دواړه چې مساوي ډول باندې دي خو y په عموما باندې څنګه وي منفي شکل باندې وي منفي شکل باندې ښودل کیږي. نو دلته تاسو د هغه د نرخ د تعویضي فرمول ولید چې دلته په کوم ډول باندې موږ تاسو ته لاس راغی مطلوبیت پکې کوم رول لاره هغه مطلوبیت شکل پکې هم دی یعنی هغه ته هم په نظر کې نیول کیږي چې څومره مطلوبیت سطحه باید تغییر ونه خوري چې کله یو جنس په بل جنس باندې تبادله کیږي هغه مطلوبیت سطحه باید سره مساوي یا صفر وي. اب صفر موږ تاسو فرمول کې ولیدل. همدارنګه کله چې موږ تاسو دغه د مطلوبیت او همدارنګه نهایي نرخ د تعویض او همدارنګه موږ تاسو به تفاوت منحنی ولوستله نو دلته موږ تاسو یو بل درس راځو چې هغه درس د مصرف کوونکي د بودیجې خط دی چې مصرف کوونکي بودیجې خط مشخص او معلوم وي. باید عموما کله چې موږ تاسو ته دوه توکي راکول کیږي نو هغه په دوو دغه باندې ښودل کیږي په نقطو کې چې د y په نقطه کې او د x په نقطو کې ښودل کیږي. عموما د بودیجې خط چې دی دا منفي شکل لري منفي شیپ لري چې موږ تاسو دلته ترسیم کو وګورو چې د بودیجې خط څنګه منفي شکل لري او ولې منفي شکل لري. که چیرته موږ تاسو یو ګراف ترسیم کو یو ګراف ترسیم کو او په ګراف کې موږ تاسو هغه اندازې ولیکو د توکو. عموما لکه مخکې مې چې تاسو ته ویلي دي ګرافونه چې دي هغه په دې ډول باندې ترسیمیږي چې د x په افقي خط باندې او y په عمودي خط باندې. تاسو به ووایئ چې استاد ولاته هر ټول ګرافونه سره یو شان دي ګرافونه یو شان دي خو ولې په ګرافونو کې نقطې چې دي دا تفاوت کوي او بیا په نقطې دي او بیا په هغې کې منحنیګانې دي چې منحني تفاوت کوي. منحني موږ ته تاسو ته مختلفې نقطې په لاس راکوي مختلف ترکیبات په لاس راکوي او همدارنګه مختلف د ټولګې چې دي هغه موږ ته ښایي چې کومه ټولګه باید انتخاب شي په دې کې کومه ټولګه انتخاب شوې ده کومه د بل په اړه باندې بې تفاوته ده. نو دغه ټولې خبرې په دې ګراف کې دي که چېرته تاسو په یو ګراف باندې پوه شئ د یو ګراف نه تاسو مختلف ګرافونه د مختلفو عنوانونو سره ترسیمولی شئ.
لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل چې د مصرف کوونکي د بودیجې خط په کوم ډول باندې دی، موږ تاسو ویل چې منفي شکل لري. نو د بودیجې خط شیپ چې دی عموما منفي وي، په دې شکل باندې وي. دا ځکه چې عموما بودیجه چې ده کله چې مصرفیږي او مثال د یو طرف نه یو شی اخیستل کیږي او د بل طرف نه، نو هغه د پورته خوا نه ښکته خوا ته راځي. نو دلته دا په خپله باندې چې دی دا د بودیجې خط دی. دا د بودیجې خط دی. دلته دا نقطې دي. مثلا دلته موږ تاسو وایو چې د دیشو په اندازه یا د 500 په اندازه دلته موږ تاسو دیش لیکو، دلته شل د x توکي دي او دا د y توکي دي. دا د x توکي دي او دا د y توکي دي. کله چې موږ تاسو یو شی انتخابو، یا به د x توکو څخه انتخابو یا د y توکو څخه. کچیرته موږ او تاسو خط د بودیجې دی، بودیجه مشخصه ده. مثلا موږ او تاسو ته بودیجه مشخصه شي چې 10 ده، ته 10 روپۍ لري، 10 بودیجه لري، تا د یو جنس ته یو توکي لپاره ځانګړې کړې ده یا تا د توکو لپاره ځانګړې کړې ده. کچیرته ته د 10 بودیجې په اندازه باندې صرف د وای توکو څخه توکي لاسته راوړي، نو هیڅ مشکل نه لري. بس د وای توکي د لاسته راوړي دي، بودیجه معلومه ده، دیش په دې ځکه نقطه ده، د بودیجې خط نشته. خو کله چې دوه متفاوتو یا دوه مختلفو توکو څخه ته انتخابوي، نو ته مجبوري چې د ایکس توکو څخه هم لاسته راوړي. نو دلته د بودیجې خط ترسمیږي. کله چې د وای توکو اندازه ته د لاسه ورکوي، چې مثال وایي چې دې کې د 10 په اندازه د وای توکو څخه لاسته راوړم، او دلته همدارنګه د 10 په اندازه باندې د ایکس توکو څخه چې دواړه بیا هم دیش کیږي، هغه بودیجه دی معلومه ده، مشخصه ده، نو بیا هم دیش کیږي، نو په دې اندازه باندې راوړم. نو کله چې تا د دې دواړو په اندازه باندې ته یو جنس لاسته راوړي، مثلا دې ځکه موږ تاسو 10 راوړي دي او دې ځکه د 10 نقطه ده، نو دلته کله چې د 10 او د 10 نقطه سره یو ځای شي، مثلا دلته دا 10 دي، نو دلته یو نقطه پیدا کړي چې همدغه نقطه چې دا چې د بودیجې د خط سره مماسته ذات زموږ او تاسو د چی نقطه ده، د دې بودیجې هغه نقطه ده چې په دې کې موږ او تاسو قناعت کړی دی او خوښي مو او رضایت مو حاصل کړی چې د ایکس توکو څخه په دې اندازه باید لاسته راوړو او د وای توکو څخه په دې اندازه باندې لاسته راوړو. نو د بودیجې خط مو تاسو وپېژنده چې بودیجې خط هغه خط دی چې په هغې باندې د دوو مختلفو توکو څخه هغه اندازه او ترکیب انتخابږي. د بودیجې خط معادله کولی شو چې په لاندې ډول باندې ولیکو. د بودیجې خط معادله موږ او تاسو څنګه لیکو؟ څنګه چې مخکې درسونو کې موږ او تاسو وویل چې بودیجه په آی باندې ښودل کیږي. نو بودیجه موږ او تاسو چې کله په آی باندې وښایو، آی باندې چې کله بودیجه وښایو، نو موږ او تاسو وایو چې آی مساوي دی د پی ایکس په خپله باندې چې دی دا اندازه د قیمت ده د ایکس د توکي څخه اندازه د قیمت او د توکي اندازه سره ضربیږي هر وخت همغه په خپله باندې د جنس قیمت ته ویل کیږي. موږ تاسو مخکې په درسونو کې ویلي دي. او همدارنګه جمع د پی ایکس ضرب د وای اندازه چې ده دا د دې سره مساوي ده. نو دا څه دی؟ دا د بودیجې د خط معادله ده. کله چې د بودیجې د خط دغه معادله موږ تاسو لاسته راوړه، د دې معادلې د اسانتیا لپاره یا د دې معادلې نور انکشاف لپاره موږ په راتلونکي درس کې موږ تاسو بیا وایو چې څنګه انکشاف ورکړو. نو را سره پاتې شي په راتلونکي درسونو لپاره ان شاء الله چې سره وبوسو. د اوس لپاره زه درنه اجازت غواړم. د الله په امان خاد او آباد اوسئ.